داسې مرګ مړ کو چې سپی و بس یو سپی په کوڅه کې پروت و نو دا چې اوس موږ له دا راورسي نو خامخا په انسان خفه کېږي که نه خفه کېږي دې خپلو کوڅو کې ګرځي په دې خپل کلي کې هېڅ چېرته هم نه دي تللی ورور یې د هغه په سر یې پیسې ورکړې دي نو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. موجود یم په شکور کلي کې، تحصیل تنګي دغه علاقه شکور کلي کې نن موجود یم چېرته چې ډېر زیات افسوسناکه واقع شوې وه. یو اختروان دی دغه واقعه په دې شکور کلي کې شوې وه، خو داسې یو کور کې شوې وه چې ډېر زیات غریب کور او دا به داسې ویم ډېر بېوسه او هغه خلکو په هغه کور کې شوې ده د چا چې د الله نصیبه بل څه هم نشته. دغه کور ده تاسو ته هم دغه څه په ښکاري په سکرین باندې دغه څه ښکاري، خو چې کومه دغه ترور د هغوی سره به خبرې کوو ځکه چې دغه څلور بچي چې دي د هغوی یتیمانان پاتې شوي دي. په دې هکله به خبره کوو څه مسله شوې وه نو دغه ټول به تاسو سره راولو، خو دا ویل کېږي چې تر دې دمه پورې دوی ته هېڅ انصاف چې دی نه دی میلاو شوی. دا شو چې دوی په جاپان کې جګړه وکړه بیا په ډېر کسه 14 کسه باندې مسله د چا سره راغلې ده؟ دا د شیر دلي سره شیر دی د عالم ګل عالم دی او هغوی بیا ډېر زیات وخه بیا پې د پاسه دا مشینان ایښي وو چې دې له به خلاصي له څوک نه راځي. دا بیا هغوی ډز وکړو هغوی ډز یې وکړه د ځان د خلاصي دپاره په هغې باندې دې ولګېده. دا زما د خاوند بیا 7 ورځې مغرور و بس بیا داسې په دوکه باندې به راوستې چې راشه سروغه موغه ده، خو راوستې د خپل هغه دپاره دی چې دې زموږ په کور راختلې دی موږ یې شتو. دا مسله د څه نه جوړه شوې ده چې دومره ډز ته لاړه بیا تاسو دغه دا د ځمکې مسله ده جیره وروری خبره ده ځمکې مسله ده زموږ حصې نه منله ستاسو حصې نه دا زورور دي. هغوی ستاسو څه رشته کې څه راځي چې داسې دا تربوران دي تربوران دي. صحیح. بیا څو شو لکه داسې راغې دا ویل کېږي دا چې موږ څومره معلومات دي چې لومبي ډز دوی کړی و هغې نه پس دا مسله جوړه شوې دوی اول ډېر زیات وال ټکول کړي وو بس داسې وال چې هغه د کټ نه د پاسېدو نو بیا د خپلې یارې نه هغوی ډز کړی دی او په هغه ډز باندې دې لګېدلې دي او بس بیا دې مغرور شو بیا داسې ملګرو هر چا چې ورسره کړی خو د دوی په څلا باندې کړي دي راوستې چې دا زموږ په کور راختلې دي په موږ باندې ډزې کړي دي او ډزې په هغوی دې نه دي کړی دوی وژلې دي په خپله. صحیح. دا راته ووایه چونکې دا واقع ډېره لویه واقعه ده دې کې د انتظامیې څه کردار دی د دې کلي د مشرانو پکې څه کردار ادا بس د کلي مشرانو خو نه کوله چا نه یې کوله چا هم نه کوله هغوی منله نه او دلته پکې چا داسې لاس نه رسېده ځکه چې دواړه طرفې خپل دي او هغوی نه منله هغوی یو طرف ته هم نه منله بس زورور هم دي وس یې هم کېږي د هرې خبرې او زموږ ورته دغه بېوسي وه دې به یې ووهه وبېټکه او ډېر زیات سختې نرمې تېرې کړلې او بیا په داسې مرګ مړ کړو چې دوی اوس کوڅه په کوڅه ګرځي چې یاره ګنې موږ په داسې مرګ مړ کړو چې سپی و بس یو سپی په کوڅه کې پروت و نو دا چې اوس موږ له دا راورسي نو خامخا په انسان خفه کېږي که نه خفه کېږي نو زه یم چې دا مهرباني وکړه چې تاسو اوس یو دغه رور یې دی د هغه په سر یې پیسې ورکړي دي نو زموږ خو بیخي د خدای سره ده لکه رور څه نوم دی د هغوی رور یې نورست نوم دی خو لکه موږ وایو چې یاره موږ ته هر رنګه تکلیف راو دوی دا مهرباني وکړي چې دې اوس دا په زول خبرې هم نه کوي چې څه یې را سره وکړه خو ډېر زیاتې یې وکړه ښه یې را سره ونه کړه. دا هم د هدې کې د پولیس څه کردار او پولیس څوک ستاسو مخالف سره څه کړي تاسو له راغلي پولیس موږ لا نه دي راغلي بس هغه شپه باندې راپورټ کړی دی او بیا دلته نه دي راغلي هغه شپه باندې بس راپورټ اخیستی دی هغوی وایي چې موږ چې چاپه ماپه غورځولې ده خو لکه هېڅ هم په دې خپلو کوڅو کې ګرځي په دې خپل کلي کې هېڅ چېرته هم نه دي تللي دا څنګه ولې بل خوا لاړل خو بس پته نه لګي د غریب سړي تپوس نشته دی. څه مطالبه کوئ د الله چارواکو نه انتظامي نه څه الله افسرانو نه څه مطالبه کوئ؟ موږ وایو چې بس دوی زر تر زره ګرفتار شي او ګیر شي ځکه چې دوی دا څونه ورځې دا دې وشوې او هېڅ پکې نشته دي نه پکې څه کېږي نو موږ وایو چې دوی صرف زر تر زره ګرفتاري ورکړي او ځکه چې دمکې راله راکوي د هغې د پاسه هم دوی اله دغه چل دی ولې هغه چل دی او د بچو ته زما نسخان پېښ شي زما د لیور ته پېښ شي موږ وایو چې یاره موږ ته څه داسې اوس نور څه تکلیف پېښ نه شي او زه یم چې بس دوی ګرفتار شي صرف. څو بچي دي ستاسو؟ 4 سبقونه وایي؟ داسې راته ووایه چونکې حالات داسې نه لګي
چې ډېره بېوسي ده د دې کور څه حالات دي څه تېر شو څه پورې په دې یو هفته کې څه شو هېڅ هم په دې یو هفته کې نه دي شوي بس دغه حالت دی چې هېڅوک هم د تپوس نشته دی نه مخکې و نه وشته دی موږ وایو چې یاره د حکومت والو ته وایو چې تاسو انصاف وکړئ او په دې پسې زر تر زره دغه وکړئ چې خیر دی که دا د غریب سړي کړی وي نو څونه سزا به وي څونه به زما په دې کور کې هغه خبره چې یو شیز به زما په دې کور کې نه وي مدام به د حکومت تللی راتللی او څونه دغه به یې کړی د دې لپاره سزا نشته دی نو موږ دا وایو چې یاره دا څه وجه کیدی شي داسې حالات دي چې په دې کې خبرې کول کوم ډېر زیات مشکل ده دغه د کور چې بالکل ستاسو وړاندې په کوم کور کې کوم دا حالات دي هغه ماشومانو سره خبرې کول خو زه مناسب په دې وجه نه ګڼم چې هغه خپل پلار چې دوی ته بالکل یادېږي د دوی کور حالات خو هم دغسې ترو دا خبرې کوي چې چې څه یې راسره کول هغه یې خو راسره هسې هم وکړه خو نور چې کوم مزید څه کېدونکي دي د هغې د یرې نه همدغه انتظامیې نه دغه الله چارواکو همدغه مطالبه کوي چې مونږ غریب یو په مونږ باندې رحم وکړي او دوی د دې ماشومانو چونکې دغه یو سهاره وه دغه پلار او هغه هم چې بېباغه شو نو دغه د رحم دغه سوال چې دی دوی کوشش وکړي چې کوم مهیر حضرات دي چې کوم وسمن خلک دي د داسې خلکو سره امداد وکړي د داسې خلکو سره وس هم وکړي ځکه چې دغه یوه ذریعه وه او هغه ذریعه چې ده هغو ته هم لاړه